یو کس وایي چې ما ته یو عالم صاحب ویلي چې کله د جمع مونځ کې او 2 رکعاته شوي او په هغې کې امام صاحب غلط شي او په هغه باندې سجده سهو واجب شي، نو چې کله په آخر کې امام صاحب سلام ګرځوي د سجده سهو نو ته به ورسره سلام نه ګرځوې، او چې کله هغه سجده وکړي او په آخر کې امام دواړه سلام وګرځوي نو ته به پاسې او خپل موضوع پوره کړې. آیا دا مسله ټیک ده؟ او دغسې ټیک ده چې کله ته مسبوق یې، تا نه 1 رکعت 2 رکعاته پاتې دي او امام د سجده سهو سلام ګرځوي، تا ته به پته هم نه چې دا سجده سهو دپاره دی او که اصل دی. نو که د مونځ د ختمولو سلام یې بیا هم ورسره ته نه ګرځې، او که سجده سهو بیا هم نه، ځکه چې په تا مونځ پاتې دی. نو امام به سلام وګرځوي، ته به نه ګرځې، او چې کله امام سجدې ته لاړو نو ته به پوه شې چې دا سجده سهو کوي، نو سجده سهو به ورسره کوې، او چې سجده سهو یې وکړو د هغې نه پس بیا تحیات شروع شو، نو بیا به امام سره بیا دوباره تحیات شروع، او چې کله هغه سلام وګرځوي نو ته به بیا پاسې او خپل مونځ به پوره کړې.